السلام علیکم ټولو کورنیوالو ته سلام دی. اوس دې ټایم موجود یم په خانه کې تاسو خپل کس وي چې کوم بې دردۍ سره کوم ظلم سره یې مو ټیچران شهیدان کړي وو هغوی جنازې دلته ایښې دي. موږ د خپل حکومت نه دا اپیل کوو چې چا یاده کور کړی وي که نه هغوی په زر په زر دغو چې کوم شهدا دي که نه هغوی خامخا مطلب هغه واخلي اکشن واخلي. خو چې کوم کسان وي ملوث کسان وي هغوی په کار دی چې هغه کیمرې کردار ته ورسوي. دا خو بالکل یوه مذهب کې نشته دی چې هغه بې ګناه کسان شهیدان دي او بې وجه خلک شهیدان دي. دا ډېر ظلم او ډېر مطلب جبریت سره د موږ کسان شهیدان کړي دي. د هغه نه بعد چې د کوم کسان تاسې کسان شنو پلیز دا کار دی هر یو کورنیوال اکشن واخلئ، هر یو کورنیوال خپل حق وغواړئ. دا خو نن شپې اووه جنازې دي، کیدای شي دې نه وروسته مزیدې مو نوره جنازې وباسي. د خدای څه وکړي چې د موږ درمې باندې رحم و کرم نظر وکړي او چې چا دا کار کړی وي هغه کسان چې کوم دی هغه کیمرې کردار ته ورسوي. مهرباني. السلام علیکم. وروڼو دې ټایم مو موجود یو امام برګاه پر چنار کې چې کومه ناخوشګواره واقعه پر چنار په سرزمین باندې کې بیګا شوې وه ځکه کې به تاسې په سکرین باندې کس وئ د مو د قوم ډېر هغه عزتدار کسان او ډېر هغه بهترین کسان چې هغه مثال خپلو بچیو ته بهترین تربیت ورکوي، خپلو بچیو ته سیده لاره ښیي. هغوی ډېرې بې دردۍ سره شهیدان کړي دي. مو په دغه ویډیو په ذریعې خپل حکومت نه دا پر زور مطالبه کوو چې دوی کوم قاتلان دي په کار دی هغه پیر په ور ګرفتار شي، هغوی ته د بھرپور سزا میلو شي. چې بیا د قرم جنسۍ کې داسې کسان چې هغه د قرم جنسۍ امن و امان خرپوي، قرم جنسۍ مثال دوباره یتیمان او کونډې بوري پیدا کوي په کار دی هغه پیر په ور ګرفتار شي. آخری کې تاسې چې څومره دا شهیدان شوي دوی په ورته یوه صورت فاتحه واستوئ چې خدای د دوی باندې رحم وکړي او دا بالکل بې ګناه شهیدان شوي دي. دوی ته به خدای جنت فردوس کې اعلی مقام عطا کړي او د هغوی د کور والا ته د زړه صبر میلو کړي. مهرباني. سلام علیکم.